बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तौर स्टार करे हुए ग्रान को 13 हफ्ता की द मुख्तलिफ तालीमी बोर्डों कम नतज जमा की तरह आगा के 1100 नंबर هم ورکړی شوی د هغې نه پس یوه تنازعه چې کوم نو هغه پیدا شوه په مختلفو ځایونو کې طالب علمانو احتجاجونه هم کړي دي چې دغه هغې ته یا خو کمې نمبرې میلاو شوي دي. بل طرف ته حکومت یو اسسمنټ کمیټي جوړه کړله چې دغه د 1090 نمبرونه سیوا کوم طالب علمانو نمبر یې اخیستي دي نو هغه دغه د هغې دوباره به وګوري چې دغه د دغه ماشومانو مخکینی ریکارډ څنګه و. په دغه ټول باندې د دغه کمیټۍ لخوا چې کوم دی نو هغه خپل کار شروع شوی دی. څومره تعلیمي بورډ چې دي د هغې نه ریکارډ چې کوم دی نو هغه غوښتلی شوی دی. دغه شانې مختلفو ځایونو کې طالب علمانو احتجاجونه کړي دي او دغه طالب علمان دا غوښتنه کوي چې که یو طرف ته د زیاتو نمبرو لپاره کمیټي جوړه کړې شوې ده نو بل طرف ته هغه سکولونه چې پای کې زیاتره سرکاري سکولونه شامل دي چې هغې 1500 نمبر یې د هغې طالب علمانو اخیستي دي، 550 نمبر یې اخیستي دي، 600 دي یا 200 پورې نمبر یې نو هغه دغه طالب علمان وایي چې د هغې نمبر یې انتهایي کمې راغلي دي. د هغې لپاره دې هم یو کمیټي جوړه شي. نو په خاص توګه باندې په بنو کې په دې اړه باندې ډېر زیات احتجاج شوی دی او دې سره سره که تعلیم سره تړلې موږ بله خبره کوو نو د کورونا له وجې نه الریډي د تعلیم ډېر نقصان شوی نو مختلفو یونیورسټیانو دا ځل د فیسونو نه زیاتولو فیصله کړې وه خو پېښور یونیورسټي هاسټلو کې 15,000 روپۍ چې کوم دی نو هغه په فیسونو کې اضافه کړې ده. د هغې خلاف نن طالب علمان راوتلي وو، هغې طالب علمانو احتجاج کوو. نو په نن پروګرام کې موږ دغه چې کوم د بورډ دغه امتحانات شوي دي زیاتې نمبر ورکړی شوي دي یا کمې نمبر ورکړی شوي دي او یا دغه طالب علمان دي هغې په احتجاج دي په دې دواړه ایشوز باندې به خبرې کوو. په لومبي سیګمنټ کې موږ سره موجود دي ډاکټر محمد ارشاد مومن صاحب چې هغې ماهر تعلیم دي. ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو سره کړی وی مهرباني. دویم سیګمنټ کې چې کوم طالب علمان دي د پېښور یونیورسټۍ د مختلف ډپارټمنټس کوشش به کوو چې د هغې سره خبرې وکړو او دغه چې کوم دوی وایي چې زموږ سره حکومت بلکې یونیورسټي وعدې کړې وي چې په دغه کې به اضافه نه کوو نو دغه وعدې ولې ماتې شوې او دغه په پیسونو کې یو ځل بیا چې کوم دی نو هغه اضافه څنګه وشوه. راځو به خپل لومبي ټاپک طرف ته. ډاکټر صاحب د میټرک او انټر چې کوم دغه نتایج مخې ته راغلل ټولو خلکو وکتل د هر طرف نه په هغې باندې تنقید وشو. بار بار دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې کې د طالب علمانو څه قصور نشته. طالب علمانو په تیر وخت کې هم دومره نمبر یې اخیستلي دي خو هغې ته څه ایکسټرا هونتي 15% ایکسټرا مارکس چې کوم نو هغه هم هر طالب علم ته ورکړی شنو کړي. یو ماشوم 1,080 نمبر وي نو هغه په 1,100 د بره کېدلي نو هغه بیا د بره نه شوي نو هغه 1,100 ته راوستلې. اوس تاسو ته څه ښکاري دا اوس چې کوم څه روان دي د دې څه حل به اخر څه وي دغه چې په دې بورډونو نه کوم دغه طلب کړی شوی دی ټول ریکارډ تاسو څه ښکاري څه پکې کېدی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ته ټول ناظرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ارشاد صاحب تاسو خبره وکړله خبرې ډېر انټرسټینګ دی. زه خو نن سبا دا څو ورځو نه دا ریزلټ ډسکشن انجوای کوم ګورم ځکه چې د ریسرچ استاد یم چې معاشره کې څه وي نو خلکو ته ووایو په خلکو باندې بیا خواږه لګي او مین شی د ریسرچ موږ ګورو که نه د سټوډنټانو سم ناستي په کلاسونو کې مې باره مې په ارګنایزیشن کې مې کلو تمزو د بوډایګانو سم ناستي د مشرانو سم ناستي د ټیچرانو سم ناستي او بیسیکلي زه خو بیسیکلي د ریسرچ استاد یم چې څه وینم په معاشره نو هغه بار ویم نو زه خو دا څو ورځې دا شی ډېر انجوای کوم ځکه چې عوام هم وایي سټوډنټس هم خبرې کوي ګورمنټ هم راشي خو یو پکې داسې خبره نه راځي چې هغه د زړه د سټوډنټانو هم درد وي او هغه د دې معاشرې د ټیک کېدو هم یو پازیټیو څیز وي. تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. موږ خبرې ډېرې کوو ښې خبرې کوو خو هغه کریټیسیزم هم ډېر کوو تنقید هم کوو خو بیا دغه حل طرف ته هم څوک نه ځو. دقه خو شی دی واوره زه همیشه وایم ښه دوه څیزونه که په پاکستان کې جوړ شو که نه زه ما ته ټیچران دي ملګري مې دي پروفیسران دي وایي ارشاد صاحب تا خبره وکړو زه یم دوه څیزونه که په پاکستان کې جوړ شو نو څه ګزاره به راشي. نمبر فسټ داسې حواله چې جوړه شي که نه چې هغه دوه کاره معلوموي چې هغه داسې حواله جوړه کړي چې چا په سر یې کېږي په دماغو چې دا معلوم کړي چې دا روغ دی که لیونی دی ده هوښیار دی که کمعقل دی دا لږه په دنیا کې جوړه نه شي. یو یم چې داسې حاله جوړه شي چې هغه په دې انسر شیټ باندې کېږي په دې سټوډنټانو چې انسر شیټ کړی بورډ کې پې کېږي وښیي چې د 75 مارکس دي د 60 دي. داسې تجربات ډېر شوي دا خو ناکام شوي دي که ناکام شوي نه دي
داسې هلکه هم ځکه جوړه شوې چې ته کته دا وې دا چې کوم د میډیکل ټیسټونه ډاکټر صاحب کېږي هغه چې ماشین ته ورغورځي نو پاکي غلطیان هم ډېر احتمال ته دا وې که نه مسله هم دغه ځای کې ده دلته چې را مسله راغلې د ایجوکیشن دوه مقصد دي موږ خلکو کې کوم مقصد رانیولې موږ په هغې خبرې کوو په بیسک مقصد خبرې نه کوو موږ په دې خبرې کوو چې سټوډنټ کار وکړو د دې سټوډنټ زیاتې نمبر یې رالي د دې سټوډنټ کمې نمبر یې رالي موږ خو په دلته په نمبرو خبرې کوو که نه بل سایډ هم یې کړی یو سټوډنټ څومره ډیولپ شو یو سټوډنټ څومره ښایسته شو یو سټوډنټ معاشره کې څومره کنټریبیوشن دی یو سټوډنټ د مور او پلار څخه څومره ښایسته دی یو سټوډنټ چې کوم دی د ټیچر څخه څومره ښایسته دی یو سټوډنټ په یونیورسټۍ کې څومره ښایسته دی تا ته یاد شته که دغه سایډ یې موږ راکور کړو که نه د ایجوکیشن نظام څه چل کړی تا ته پته شته دې زموږ جامې صفا کړي او سپلۍ صفا کړي زموږ زړه او دماغ یې نه دی ښایسته کړی جامې او سپلۍ په دې صفا کړي دي کوېسچن دی په دې باندې سپیشل جدا یو کوېسچن دی هم په دې ایشو باندې وکړو خو اول تاسو لږ د حل خبره وکړه دا کوم موجوده حالات دي حل دا دی دا اوس چې کوم ریزلټ وتی دی که نه دا خو ټوټلي زه ریجیکټ کوم دا خو عوام هم ریجیکټ کړی سټوډنټس هم ریجیکټ کړی او دې سایکولوژیکل دومره بیډ ډیفیکټس دي که نه ته ګوره شماره کوه څومره سټوډنټان بس تا خدای مکه خودکشۍ نه کوي ما له پسې ونو سټوډنټان رال قابلان سټوډنټان د هغوی کم مارکس راغله په دې کې بینیفټس دا تاسو هم وایي خلک هم وایي پرایویټ ادارو ته لاړه زه دا وایم چې بینیفټس پرایویټ ادارو ته لاړل زه دې اقدام چې یو 2 کاله یو کس سبق نه دی ویلی یو 2 کاله یو سټوډنټ سبق نه دی ویلی که نه نو هغه بیا دومره مارکس څنګه واخیستل دا ریزلټ په څه راغلی تا ته پته شته دې ته وایي سامپلینګ موږ ورته سامپلینګ وایو نمونه لکه غنم ته به بورۍ کې پراته یو غنم اخلي که نه د غنم بورو نه یو موټې دانې راولي ته دا ووایې چې را ټوله بورۍ غنم ښه دي او بیا هم داسې وایي چې دا غنم ته راخلي یو موټی که نه دا د بورۍ د ښي ګوټ نه به رالي زموږ په کلي کې تماکو به خرڅېدل نو منیجر به خلکو به یې نیچر معلوم کړی نیچر چې دا منیجر په ښي لاس باندې تماکو راوباسي او د هغه د یخ نه یې راوباسي د بنډل د تماکو د بنډل خلکو به هغه ځای کې ښه تماکو کېښودل دوی سامپلینګ وکړو د 2 کالو چې 20 پرچې دي دوی بیا سامپلینګ وکړو 4 پرچې چې کوم دا 4 یې مور نه کړې فرسټ ایئر خو په ځای پاتې شو په سیکنډ ایئر کې 4 پرچې ورکوه هغه هم ارتمیټیک دي میتھمیټیک دي مثلا فزیکس شو میث شو دا څیزونه شو زه تاته خبره کوم زه ته خپله مثال در کوم زه په تیورۍ کې تکړه یم په تیورۍ لیکلو کې زه ډېر تکړه یم یو سړی مثلا میث کې نه 100 نمبر دي هغه به په میث کې 90 نمبر لري زه بل په تیورۍ کې 90 اخلم یو سټوډنټ دی تا د هغې نه په 4 پرچو کې واخیستل او تیورټیکل دي که نه نو څه او ته ودې هم ښودل چې د بورۍ د دې ګوټ نه به دانې رالو ادې متون په هغه ځای کې ورته ښایسته خامخا ښایسته دانې دي سټوډنټانو هغه 4 تیورټیکل څیزونه وکتل کم قابلان سټوډنټان چې په تیورۍ کې په اردو کې په اسلامیاتو کې په پاک سټډي کې یوازې داسې نه ده چې په فزیکس کیمسټري کې ټول نومریکل دي او د 2 کالو ریسرچ تا په 4 پیپرو باندې وکړه د دې نه علاوه څه وشو دا د ریزلټ صحیح ریزلټ ځکه نه دی که نه زه د ریسرچ استاد یم په دې بیا دا خبره کوم دا ریسرچ چې فارموله جوړېده یا دا نصاب جوړېدو په دې کې دا څوک چې ناست نو هغې همدغه چې عام خلک و که نه هغې چېرته سوچ لرو چې دې ماشومانو په مستقبل به دې اساس سره یو آسان غوندې ډاکټر صاحب یو ماشوم دی دا خو ذهن مني چې په تېرو وختونو کې زموږ داسې شوي دي چې زموږ ماشومانو 1080 نمبر یې اخیستي دي شوي دي هغه هم غلط شوي دي ټیک شو نه زه صرف زما کوېسچن ډاکټر صاحب 1080 نمبر دی ماشوم اخیستي دي دله ته 50 او 55 نمبر دا ته وایي چې دله به زه ایکسټرا مور کوم نو دا سوچ چا کړی چې دغه ماشومان چې د هغې الریډي د 95% د هغې اباو نمبر راځي هغه طالب علمان سره بیا موږ څه کوو دا چا سوچ کړی دا پته دا ولې وشو تاسو ته پته شته یو خو دا د سټوډنټ طرف نه پریشر په بورډونو باندې مو د عوام د طرف نه پریشر 2 کاله سبق هم نه دی ښودلی شوی دا خبره ټیک نه ده چې یو ماشوم پروس کال 95 اخیستې 2 کاله مخکې دی 2 کاله سبق نه دی ښودلی شوی 50 نه نشي اخیستې ته د ایټا ټیسټ وګوره ټول پکې پیل نه شو چې سبق یې نه وویله ټول پکې دا خبره غلطه ده د بورډونو باندې پریشر او بیا دوی 4 پرچې واخیستې که نه هغه سامپلینګ یې وکړو دا ټوټلي غلط ریزلټ دی اوس داسې ده که نه د دې اثر دا د سایکولوژیکل اثر زه واورم سټوډنټان به کار نه کوي او د دې سره یو بل کوېسچن ډاکټر صاحب ځینې ماشومان د هغې 500 او 550 شپږ نمبر یې ځینې ماشومان دي چې زیاتره د هغې د 1090 نمبرونه والا 1100 په دې منځ کې اخیستي دي پېښور بورډ کې که موږ ګورو نو دغه شانې د 50 نه ډېر ماشومان دي چې د 1090 نه د 1100 پورې هغې نمبر دي په دې ماشومانو باندې سایکولوژیکل احساس تاسو ته پته شته دا په کوم ځایونو کې شوي دي په ګورمنټ سکولونو کې دا شوي دي که نه چې هلته سټوډنټانو قابلانو کم 500 نمبر یې اخیستي د هغوی پرسنالټي هم ښایي هغوی باندې په ګورمنټ سکولونو کې پرزنټیشن هم کېږي سیمډي هم پې کېږي د هر څیز پې کېږي هغه ماشومانو کمې نمبر اخیستي ولې اخیستي یقینا د انسپکشن لازم ما ټول عمر پرچې کتلي دي زه چې یو سرکاري ادارې ته ورشم نو هلته څوک چاته د اوبو سطح هم نه کوي پوه شوې پرایویټ ادارې ته چې ورشي چې هم دله راوړي اوبه هم دله راوړي سړی خو انسان دي که نه ملګري به دې هم پکې دا یقین سته او بل په ګورمنټ اداره کې تاسو یو غلط مثال خلکو ته ایښودل غواړئ بیا به ټول سرکاري هغه به هم بیا خلک
دې سایټ ته راځم په کوم دی د ګورنمنت سکول د دینه زیات تکړه پرایویټ سکولونه زما خپل یو پرایویټ خیراتي اداره ده تا ته پته شته په پرایویټ سکولونو کې زما په کې پی کې باندې په ټولو سټوډنټس په پرایویټ کالج سکولونو په ټیچرانو باندې ریسرچ او د هغې ریکمنډیشن سره هغې یو څو راته ښیم نور مې پټ ساتلي دي ځکه چې هغه هغې کې ډېره شرمناک او ډېرې عبرتناکې خبرې هم دي هغې کې دا دي که نه ټیچر د 1400 ټیچرانو ما ریسرچ کړی په 1400 کې 500 ټیچرانو ما ته دا ویلي چې زه د پرایویټ سکول نه په دې باندې وتی یم چې زما د سټوډنټ ریزلټ ښه نه دی راغلی وایي بیا چې امتحان یې که نه زه په دغه سکول کې مې شپه هم کړې ده ټیچر ته مې مینت هم کړی دی خپله تنخوا مې هم لګولې ده دا یو حقیقت دی او تا ته پته شته دا هم یو حقیقت دی ګوره موږ غرق ځکه یو که نه چې دلته موږ یو څه ویو په ګراونډ باندې بل څه دا هم یو حقیقت دی مثلا د پېښور بورډ ریزلټ وختو 2 ورځې مخکې مردان بورډ والا خو لیوني نه دي چې هغه د دې نه کمې نمبرې راودي هغوی د دې نه زیاتې نمبرې سوات هغې ته وکتل هغه زیاتې ابټاباد هغې ته وکتل هغه زیاتې تا ته پته شته دا ټولې پیپر ته راغونډ کړه او ته داسې یو نیشنل کونسل جوړ کړه دا دې وکتل همدغه اوس یو دغه دا چې کومه کمیټي جوړه شوه همدغه پرچې به ټول په دې کمیټۍ کې کوم داسې خلک دي چې په پرچو باندې پوهېږي چې پرچې داسې تا ته پته شته ما یو انسر شیټ جوړ کړی یو انسر شیټ ما له بله ټیچر راغلی چې موږ له سرټیفیکیټ راکړه چې زه په بورډ کې پرچې ګورم نو زه ټیچر ته وایم نه خو زه څه وکړم زه ولې یو پیپر ورکړم چې دا پیپر هر یو پیپر ما جوړ کړی دی انسر شیټ مې جوړ کړی سالو پیپر دی انسر شیټ دی هغې کې لس کوېسچنې دي ما سه زه هغه ته وایم دا پیپر ته وګوره چک یې کړه پروسټیټ یې مې ترې کړي یو ټیچر چک کړی ما سه 95 نمبر یې ورکړي دي ما سه بل ټیچر چک کړی دی هغه 50 نمبر یې ورکړي زه به یې ته وښیم په ګراونډ شه بل چک کړی دی هغه چې کوم دا 45 ورکړي ولې ورکړي تا ته پته شته ما په خپله به چې پرچې کتې که نه یو ورځ زه لږ څو موډ مې برابر و ما په هغه پیپر کې 90 نمبر یې ورکړی وي بیا چې وروسته سبا باندې ما هغه پیپر کتو موډ مې لږ ګډوډ و که نه هغه دغه خلک دا ډاکټر صاحب پرون یو بورډ چیرمین دی چېرته هغې یو دا شان یو تقریب د هغې ته خطاب کوي او هغې په دې خطاب کې خپله دا خبره کړې ده چې موږ باندې پریشر و چې دا ریزلټ چې کوم دی نو هغه زر آوټ کوي نو موږ پکې رکشې والا نه کتلی موږ پکې استاد نه کتلی موږ پکې د ګاډي ډرایور نه کتلی او بس موږ هر چاله پرچې ورکړې چې دا تاسو وګورئ بالکل صحیح خبره پرچو د چیکینګ دا سیستم چې کوم دی دا به څنګه ټیک کوو دا ډېر زبردست کوېسچن دی تا ته پته شته زه د بوکس سیسټم خلاف یم چې بوکس ختم شي او ایگزامینیشن سیسټم ختم شي او څه وشي دا قام بسته جوړ شي دا وره دا بیسیک چیز دی چې د هر ماشوم یو پیدا کېږي چې د هغې ویب سایټ جوړ شي چې په دې تاریخ باندې پیدا شو او په دې کې 4-5 کالم وي که دا نظام تعلیمي که نه دا خو پر سوده دی او داسې ونه شو نو دا هر کال به دا جګړې روانې چې هغې کې د هغه ویب سایټ وي که نه او بوکس ختم شي ایگزامینیشن سیسټم ختم شي دوی خو اپلای کړو سیمسټر سیسټم یې وکړو انټیس سیسټم یې راویستلی دا خو ټول ناکامه شو دا دې وکړي کتاب چې هارډ کړي زه ته وایم چې ویب سایټ وي د هغه چې هغه سکول ته راځي په هغې کې د هغه 3 کمیونټي انوالي موږ دومره ایډوانس یو ډاکټر صاحب چې ایډوانس نه شي ما ته وګوره که نه د مرګ نه نه دغه سهولتونه چې تاسو کوم یادوئ که نه نو دا زموږ په سرکاري سکولونو کې دې امکان شته ممکن دي د پرایویټ سکولونو ته ورشه څومره ښایسته ښایسته بلډینګونه جوړ کړي دي خو دغه سیس پکې امپلیمنټ کول غواړي ستا سرکاري به ښایسته ښایسته بلډینګونه دي خو دا سیس پکې امپلیمنټ کول غواړي ستا ته پته شته نن سبا ستا په سرکارو سکولونو کې د ټولو نه کوالیفاید خلک دی په کمیشنو باندې ځي هلته ناست دي کوالیفاید خلک دی خو سټرکچر نه دی جوړ ګورنمنټ ورته فیسیلیټیز نه دي ورکړي د ګورنمنټ په مانیټرینګ نشته دی امپلیمنټیشن نشته دی چې ویب سایټ جوړ شي که نه د ماشوم څلور یو د ایجوکیشن جوړ شي یو د هیلث جوړ شي یو د انکم جوړ شي یو د بیهیو مثلا یو ماشوم پیدا شو په فرست کلاس کې په سیکنډ کې تھرډ کې د چې کوم د پلار ته خوشاله دی کور مور ته خوشاله دی هغه ته د اکسس ورکړي په ویب سایټ کې چې دا موسکی نه کوي چې د هغه سیزم پکې راځي سکول ته راشي استادان یې ګوري هغه له اکسس ورکړه جومات کې عالم له ورکړه سوشل کمیونټي له ورکړه 15 کسانو اکسس د ویب سایټ ته ورکړه او چې رارواني چې د هغه راځي چې د نن مونځ کړی د بار عادتونه ښه دي د دا ښه دي دلته چې راشي دا ښه کتاب سبق ورته ته وښایه خو کتاب ته پټ کړه کتاب ته پټ کړه هغه پې بوج دی دوی ګوره تا ته پته شته څه چل وشو دوی ټارګېټډ سټډي کوي ما درته سامپلنګ مثال درکړو ټارګېټډ دوی 400 ابجکټیو وګوري 1500 ابجکټیو وګوري په هغې کې ځای ورکړي اوس 4 پارچې وي په هغې کې په 4 پیپرو کې مته خاص خاص څیزونه ښودلي وو نو چې ته ورته هغې کې وښیې نو په هغې دې مرکوز کړو نو د سټوډنټ پرسنالټي چېرته لاړه د علم او د ادب هغه شی چېرته لاړه د علم خو مقصد یو نمبر یې نه دي که نه ګوره موږ بیسیکلی دا یاد ساته که نه ارشاد خانه بچي نن ته صدر ته لاړ شه که نه دا دواړه نستوڼي وشو کوه په صدر کې وګرځه سار به ټول د پېښور او د ټول کې پی کې د پښتنو دا نستوڼ شو کولي وي دا پیشن دی ګوره موږ
موږ غلط شي ډېر زر ګین کوو دا د مسلو حل نه دی ګوره دې باندې دی یو نیشنل کونسل جوړ شي دا څه چې شوي دي اوس چې څه شوي دي په دې د انکوایري شي چې د عوام ته وښي دا سټوډنټس ته وښي خودکشي نه کېږي نورې به هم کېږي ما ته وګوره بالکل دا ټوټلي غلط او ګوره دا خبره ده ښه موږ په چا تنقید نه کوو ښه بل ما ته چا وویل چې ارشاد صاحب ته تحریک انصاف په ګورمنټ باندې تنقید کوې زما د عمران خان ډېر خوښ دی د ړه نه صفا هم دی زما په شانتې ما ته خلک وایي سردي ته هم د عمران خان په شانتې راشم کاش دا یو ماشي سړی وي یو اصلاحي سړی وي یو ایجوکیشنسټ وي که نه تا ته پته شته موږ چې دا خبرې کوو که نه نو دا موږ د تعصب نه کوو موږ د ریسرچ استادان یې معاشره کې ګرځو په کار ده چې موږ خلک اپریشیټ کړي دلته چې څه چاته حقیقت ووایې د نوکرۍ نه دې لرې کوي بل ورځ ماته یو ویل چې سرجي ته ښې خبرې کوه نو زه څنګه ښې خبرې وکړم چې زه په ګراوند باندې صحیح نه یم 2 کاله ستا سبق نه دی ویلی شوی ستا اګزام نه دی شوی آنلاین چې کوم دی ما کتلي سټوډنټس آنلاین 5 ناستې یو بل ته نښه کوي دا پکې ولیکه دا پکې ولیکه هلته ټیچر هم چې کوم دی ډسټرب وي ما ته وګوره انوایرمنټ هم ګډوډ دی یره ترخ هم ده ګوره سایکولوجیکلي په 100 کې 98% سټوډنټان ستا سایکولوجیکلي بیماران دي او مور او پلار چې کوم ده د سټوډنټس په بربادۍ کې نن سبا د ټول نه غټ رول چې کوم دی دا د مور او پلار دی هغه صرف په نمبر خوشحالېږي هغه وله موبایل اخلي او موټرسایکل وله اخلي دا یاد وساته زه هغه پیرنټس ته وایم چې تا دوی له موبایل او موټرسایکل واخیستو کفن هم وله واله ځکه ته د ایمرجنسي ته لاړ شه اوس به ښایسته ښایسته سټوډنټان راوړي مړه به یې دې موټرسایکل وغورځولي یا خوا شی داسې تاوی او بره خیږي ته پرې سور شه ته به هم بره خیږي راپرېوځي به زموږ یو چې وله موبایل ولې د فساد دور دی سټډي ختمه ده د کتاب نشته سټډي ډاکټر صاحب تاسو وایي کتاب یو طرف ته تاسو وایي چې د کتاب نه به موږ اخوا کیږو او موږ به یو ویب سایټ جوړو دا ویب سایټ خو بیا به دې موبایل کې جوړي او دا ویب سایټ بالکل دا موبایل چې کوم دی ډاکټر صاحب دا ماشوم د تاسو اکسس ورکړي دا ماشوم ستا په چاینا کې موږ ګوره ما ته خبره کوله بل ټکی کوم یو چې موبایل دی ولا واغښتو نو دا دې مړ کړو په دې موبایل کې خو د مغربي دنیا یرغار دی موږ پکې جینکۍ یو شی بل شی ګورو ته ګورې نه ماشومان جینکۍ خو نه پوهېږي راوځي باردالکانو سه ګرځي په لاهور او په یو ځای بل ځای باندې بل دا د اکسس خبره ده په چاینا کې هم ستا خلک موبایل یوز کوي ګوره ګورمنټ داسې ده که نه بالکل 18 سال په سټوډنټس باندې موبایل بند پکار دی زیبال ته د شیشن جج د ورشي دوی و چې اسلام په 18 سال کې قبول کړي شیشن جج د برزي دا دی وکي کنه شیشن جج د یو کس ورشي زه موبایل یوز کوم اړ ته پوښتنه بچی ته بزنسمن ته سټوډنټ ته صحیح چاغه وګوري چې او ټیک ده د سبا دی پی ټی سیل خشي دا غیر ریونیو موبایل به کم خلکو سره شي اوس خو ګډبانو سره ماشومان سره هر چا سره چاغه نه پیږي ټوپک ماشوم له لاس کې ورکا او پویږي پیننو خلکو وجني خلک ثواب یا عدالتون د جلد به کیسونه کوي جج نه میډیا ادیا چې کوم دا غا انالیسس کول شي هغه دا پوینټ ډېر ښکلی ډاکټر صاحب والدین یو کردار جوړېږي چې هغې په خپلو ماشومانو باندې دا چیک اینډ بیلنس کم سے کم که موبایل ترې اخیستلی نه شي مکمل او د دې ماشوم سره موبایل ورسره وي نو کم سے کم چې په هغې باندې څومره ساعت دا لږ موبایل ګوري په چاینا کې شته په هغې باندې دا څه اکټیویټیز پې کوي لکه څومره که د بک دی هغه څومره دا ګوري که ریسرچ دی هغه څومره کوي یا هغه چېرته گیم کوي نو هغه څومره کوي بهرحال په دې باندې یو دغه پکار ډاکټر صاحب یو بل هم دغه طرف ته به ځم دا همدغه چې د بورډ کم دغه دي اوس د بورډونو فیصله کړې ده پېښور تعلیمي بورډ خو د تېر وخت نه هم دا کوي چې دیو کم دا ټاپر کم سټوډنټ یې درې د هغې پرچې به دوی راخلي او په دغه ویب سایټ باندې به هغې اپلوډ کوي دا چې کوم انسر شیټس دي دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ دې سره به څه چې کوم نور سټوډنټس دي هغې خو به خامخا ظاهري خبره ښه پیپر به یې کړی نو په هغې څومره ښه اثر کیدی شي دوه خبرې دي یو خو په ګراوند باندې موږ ډېر څه وینو په ویب سایټو باندې هم راشي ګورمنټ هم نشر کړي موږ ورته وګورو بس خبره په هغه ځای باندې پاتې شي را به شي سټوډنټس بیا هم ګوري ورته خو دا دې ماته یو سړی ووایي چې د پارچې د کتلو دپاره کم سټینډرډ زه تاته وایم یو کوېشن کتل نه یادوم سر دغه که نه چې په ویب سایټ باندې راځي پرچه په ویب سایټ ټاپ کړې ده بهرحال هغه دغه مروجه قانون او مروجه چې څه طریقه کار دی هغې مطابق هغه فالو کړی هغه فالو کړی او هغه ټاپ کړی ده او هغه پرچه اوس دا خو په دې وخت کې خو بورډ ته نور څه طریقه کار هېڅ رشته نه صرف دا یوه طریقه کار دی چې دغه نمبر یې به رالي هغه ټاپ 3 چې کوم دي د هغې پرچې به په ویب سایټ باندې راشي زه وایم چې په دې باندې دې سره چې کوم نور طالب علمان دي هغې ته د یو ښه پیپر چې دا یو ښه پیپر دی دا یو تاسو ورته په کوم نظر ګورئ دوه خبرې دي دې کې واوره ګوره یو ته بیمار یو ډاکټر له ورشي او ستا لاس ونیسي هغه ډاکټر نه نو تا به څه معلوم کړي چې ستا ټمپریچر دی په ویب سایټ باندې تا پرچه راوسته ټولو سټوډنټانو مو ته وکتل ټولو ټیچرانو مو ته وکتل په دې ټولو سټوډنټانو کې هم ته ماته وښیه په دې ټولو ټیچرانو کې هم ماته وښایه هلته یې وله 95 مارکس ورکړي دي آیا دوی اوس اګري کېږي چې دا 95 مارکس دي آیا دوی په دې پوهېږي چې دا د سټینډرډ پیپر دی دا 95 ورکړی شوي دا د سټینډرډ دي دغه کوېشن خو زه هم کومه که نه یو وله 95 ورکوي هغه پیپر ما له راکړه زه وله 60 ورکوم هغه هلته بل له ورکړه کور به یې جنګ کړی خفه به یې راغلی به یې ګرمي به یې هغه وله 40 ورکوي دا ما په دې باندې کې سټډي کړي دا پیپر یې مې ډسټریبیوټ کړي دي ګوره دلته سټینډرډ
در نشته یو لیول په کوم بورډ کې ستا د یو لیول خلک نشي چې هغوی د ټریننګ ورکړی شوی هغه بل هېڅ کار نه کوي هغوی صرف پیپر ګوري او هغوی ته وایي چې دا کوېشن څوک داسې وکړي دې باندې به دومره مارکس البته له سکولونو والا دا کړي دي چې ماډل پیپر یې جوړ کړي یو صبر شه چې تاسو داسې پیپر کوئ پوه شوې هغې د دې دپاره کړي چې سټوډنټ مې نمبر یې وایي هغې دې دپاره نه دي کړي چې سټوډنټ ته ډیولپ کړي او هغه ټارګېټ اچیو کړي دې ځل چې دا کوم ریزلټ ختلی دا ټوټلي چې کوم دا د دې سایکولوجیکل اثرات هم دي په سټوډنټس باندې دا ما څنګه مخکې ویل خودکشۍ نیوه کېږي سټوډنټان مایوس شو را روان به سټډي هم نه کوي بلکل به نه کوي ما ته بل ورځ په کلي کې زه ما یو سټوډنټ ته ویل بچې سټډي کوه هغه ویل ارشاد صاحب هسې هم نمبر یې داسې ورکوي پاس کېږي او حقیقت هم دا دی په ګراونډ باندې دیم ده اوس ایجوکیشن جوړول پکار دی څنګه چې ما د ویب سایټ دا خبره وکړله چې څو پورې د دې ځای نه د ایګزامینیشن سیسټم ختم شوی نه وي پوه شوې که نه د کتاب ډاکټر صاحب چې دا د A to Z د ټول مکمل د کالجونو یونیورسټو پورې دا د پی ایچ ډي پورې پکار دی ستا په بهر ملکونو کې وګوره څوک چې پی ایچ ډي کې څنګه کوي تا ته پته شته هلته ماسټر وکړي پریکټیکل په میدان یې ګوري کومو ملکونو کې دا تاسو کومه خبره کوئ دا چېرته په یو ځای کې امپلیمنټ شوي دي دا په امریکا کې امپلیمنټ شوي دي دا په ملیشیا کې امپلیمنټ شوي دا په چاینا کې امپلیمنټ شوي دي ته پخپله د دې ځای نه راپاسه راځه چې زه دسه لاړ شم چاینا ته هلته چې ستا سوپروایزر تا ته سبق ښایي زه هم دغه وایم چې دلته مر پروفیسر له دا ریسپانسیبلیټي ورکړي لکه ماله چې ته به 50 ځان په شان نور کسان را پیدا کوې پی ایچ ډي والا هغلته دا ریسپانسیبلیټي ورکړی شوي هغه ماشوم باندې چیک اینډ بیلنس ساتي د هغه پلار سه د هغه جومات سه د هغه عبادتګاه سه د هغه ټول انسټرکشن ساتي هغه شان هغه باندې کار کوي ورته ناست دی ګوري چې هغه شپاړسم وکړي که نه هغه ځنګل ته لاړ شي واده یې نه یې کړی په ځنګل کې واده هم وکړي هلته یې بچي هم پیدا شي هلته مړ شي هلته یې قبر هم جوړ شي ګورمنټ سیکورټي ورکړي 10 کاله پسې کتاب راشي په پېښور یونیورسټۍ کې په 14 کې ټیچ کېږي دلته خو داسې دلته ګوره دلته خو که چا سبق ویلی د نوکرۍ دپاره یې ویلی دی تا ته پته شته دا ستا اډمنسټریشن دا ټول ناکام ولی دی که ستا ښه نظام تعلیم مې د مارکس دپاره نه وي د نمبرو د اخیستو دپاره نه وي د پرسنالټي جوړېدو دپاره وي نو دا کوم خلک چې ستا ناست مثلا اے سی شو ډي سی شو ستا وزیر اعلی شو ستا دا نور چیف سیکرټري شو دا خلک شو دا ټول دې کې ښه خلک هم شته ډېر خلکو مور او پلار تربیت هم کړي دي دا خلک بیا چې کوم د پرسنالټي نه جوړه دلته ناکام وي پریکټیکل بیا په ګراونډ باندې ناکام ډاکټر تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې دغه ماشومان دي او دغه ته یو ماډرن دغه پکار دی یو خو د هغې دپاره دا خو یو لانګ ټرم منصوبه ده چې دغه یو وخت به دې دپاره پکار وي ریسورسز به ورته پکار وي زمونږ ما ته خو نه ښکاري ایټلیسټ په دې موجوده صورتحال کې زمونږ حکومت دومره داسې فیصله وکړي چې تاسو کوم ادا کوئ بهرحال کیدای شي را روان 15 شل کاله پس هغې ته دې طرف ته لاړ شي هغه د لانګ ټرم خبره به مونږ کوو موجوده حالاتو کې که مختصر راته لږ ووایئ چې تاسو وایئ چې د پرچو کتل دي او څنګه چې هغه چیرمین بورډ صاحب هم یو خبره کړله چې دا پرچې موږ ته ډیډلاین نه کړی چې دا تاسو په 2 میاشتې کې به ریزلټ وباسئ نو موږ پکې بیا ډرایور او کلینډر او بیا دغه شانې موږ څوک هم پکې نه دي کتلي خو بس موږ ورکړي چې پرچې دا کوئ ستاسو په خیال سره په مختصر الفاظو کې راته ووایئ چې د دغه پرچو کو هر څنګه دی چې کوم مروجه طریقه کار روان دی د دې د کتلو ښه نظام څنګه کیدای شي حل یې څه دی حل د دې دا دی که نه چې د دې دپاره سپیشلي په دې صوبه کې 1000 ټیچر ټرینس کړي د هغوی د ول یوي د هغوی پویه یوي هغوی په دې باندې ټرینس کړي د هغوی بل هېڅ کار نه دی سنټرلایز دا پرچې راغونډلې کړي هلته راکتې شي او هلته چې کوم دا پرچې هغه خلک ګوري بلکل دا خبره حقیقت دی چې په بورډونو کې هغه خلکو پیپر یې کتلي چې 14 یې کړی 14 یې کړی 12 یې کړی دلته قابلان خلک هم پکې شته دي قابلان هم پکې شته ما په خپله به چې بورډ کې پرچې کتې دا سیسټم چې په بورډ کې دننه کو هغه وخت کې زه هم ینګ وم نو چې موږ به ملګري ناست یو زه به د څلازان ته ګورک به موږ کې غلطۍ نه دي که نه حقیقت دا دی ما یو پروفیسر اوس ریټایر شوی ما ته ویل ارشاد صاحب څو پرچې دې وکتې ما راځه سار له مقابله ده ما خپله کړي دي یو شی که نه چې ما خپله کړی دا تې تېرېږي ښه اوس که د سواد بورډ پرچې دي که نه هلته داسې سیسټم شوی چې د سواد بورډ پرچې بونیر ته لېږلي د بونیر سواد ته لېږلي اوس د علاقې کمپټیشن مې د سکولونو مې په بورډ کې دا هم پته لګي دا یاد ساته موږ پاکستاني هم ډېر تیز دي چې هلته پرچې پرتې که نه دا پته لګي چې دا د پلاني 400 پرچې دي دا د پلاني بورډ پرچې دي دا د پلاني سکول پرچې دي دا چې خپل سټایل بدلي لکه څنګه پاکستان نوم ارشاد ډېره مننه ډاکټر صاحب لم کېږي تاسو سره ډېرې خبرې وکړو خو بهرحال دغه چې کوم بورډ ایشو وه په دې باندې تاسو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې تاسو ډېر زیات مننه کوو ګران کتونکو پروګرام بله برخه کې به موږ خبره کوو طالب علمانو د احتجاج په حوالې سره خو پروګرام کې دا وخت اخلو وړه شاندمه او پس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو په دې سیګمنټ کې به خبره کوو د پېښور یونیورسټۍ په حوالې سره چې د لږ ورځې وړاندې چې کوم سنډیکیټ اجلاس شوی په کې د هغې نه پس
وایس چانسلر صاحب دا اعلان کړی و چې په فیسونو کې به دا ځل اضافه نه کیږي. د هغې سره چې کوم معاون خصوصي دی د وزیر اعلی د اعلی تعلیم لپاره کامران منګش صاحب، هغې هم دا اعلان کړی و چې دا ځل به په فیسونو کې هیڅ اضافه نه کیږي. خو 13 ورځ یو نوټیفیکیشن راغلو چې په پېښور یونیورسټۍ په هاسټل فیسونو کې 15,000 روپۍ چې کوم دی نو هغه کې اضافه شوې ده. د هغې نه پس پښتون سټوډنټ فیډریشن، اسلامي جمعیت طلبه او نور چې کوم تنظیمونه دي هغې د دې خلاف احتجاج هم کړی دی او دوی چې کوم دی نو دغه وایي چې یو طرف ته د کورونا له وجې د دې هاسټلې بندې وي، په هاسټلونو کې چې کوم سهولتونه دي هغه شته نه، بل طرف ته په دغه فیسونو کې اضافه کېږي. نو دې خلاف دوی احتجاج باندې دي. موږ سره د دې نمایندګان چې کوم دي هغه پروګرام کې موجود دي. عماد نظامي، اسلامي جمعیت طلبه، دغه شانې ملک حسنین، پښتون سټوډنټ فیډریشن، تاسو ځوان ته پروګرام کې ټول اول عماد به تاسو طرف ته به راځم. نن چې کوم دی تاسو احتجاج کړی او تاسو سره 13 ورځو کې چې کوم د وایس چانسلر صاحب لخوا دا ویل شوي چې په فیسونو کې به اضافه نه کیږي، بیا څه وجه ده چې دغه فیسونو کې یو ځل بیا اضافه وشوه او دغه طالب علمان دي چې یو ځل بیا د 2013 تاسو ته دواړو ته به یاد وي 2013 کې په طالب علمانو باندې تشدد هم شوی او د هغې نه پس یو ځل بیا طالب علمان مجبور شو چې راووتل. ډونو ته څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب ستاسو او ستاسو د ټي وي خو زه ډېر زیات مشکور یم چې په هر ټایم کې چې طالب علمانو ته کومې ستونزې رامخته کېږي، کوم تکالیف رامخته کېږي، نو تاسو د صحافتي اقدارو هغه حق ادا کړی دی او همیشه هم د دې سټوډنټانو اواز چې کوم دی نو اعلی چارواکو ته او حکومتي ایوانونو کې ناست خلکو ته رسولی دی. زه به د پېښور یونیورسټۍ په فیسونو باندې نن چې کومه مظاهره شوې ده د اسلامي جمعیت طلبه لخوا، نو دې کې به زه لږ په شا باندې لاړ شم. کله چې بی ایس پروګرام نوی اناونس شو په 2007 کې، تقریبا د دې نه مخکې اناونس شوی په 2007 کې چې هارون رشید صاحب د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر و، نو په هغه ټایم کې د بی ایس فیس چې کوم دی نو هغه د 6000 نه د 7,500 په منځ کې و او دغه شان د ماسټر فیس یو نو هغه د 2500 نه د 3,000 په منځ کې و. په 2008 کې د هارون رشید صاحب په ټایم کې سنډیکیټ دا ډیسیژن واغستو چې مونږ به په فیسونو کې سالانه 10% انکریز کوو او دغه شان دا انکریز کېدو په 2015 کې دا انکریز تقریبا 60% وشو او دا فیسونه چې کوم دی نو دا د 7,000 نه 16,000 او 17,000 ته راورسېدل. بیا چې کله په 2015 کې رسول جان صاحب وایس چانسلر نو هغوی سنډیکیټ یو ډیسیژن اغوستی و په هغه ټایم کې 2015 کې چې په فیسونو کې چونکې یونیورسټي په کرایسس کې ده نو په فیسونو کې به مونږ 40% انکریز وکړو، 40% په مونږ اضافه وکړو. بهرحال په هغه ټایم کې سټوډنټان د دې خلاف راووتل، احتجاجي مظاهرې وشوې او گفت و شنید وشو، کېناستو ټیبل ټاکس وشو. په هغه ټایم کې چې د پېښور کوم ډي سی او ریاض محسود صاحب هغه راغی او سټوډنټان په احتجاج باندې و، د هغوی سره ډایلاګز وکړل، د هغوی سره کېناستو او د دې خبرې ذمهواري واخیسته چې دا فیس به نه زیاتېږي. زه د دې خبرې ذمهدار یم او هغه احتجاج په هغه ځای باندې ختم شو. خو له بده مرغه هغه فیس چې کوم دی هم هغه شان 40% په 2015 کې انکریز کړی شو، کم نه چې دا فیسونه د 16 او 17,000 نه 25 او 26,000 روپو ته ورسېدل. دغه شان بیا په 2018-19 کې 10% انکریز شو. خو په 18 کې چې کوم سټوډنټانو احتجاجي درنه کړې وه 19 ورځې تاسو هغې کې وایي هغه کوریج هم کړی نو په هغې کې هغه 10% انکریز چې کوم دی نو هغه مونږ په یونیورسټۍ باندې ریورس کو، مونږ پرې واپس واغستو. هغه کال د انکریز ونه شو. بیا په 2019 کې او اوس په 13 کال د کووډ د وجې نه هغه 10% انکریز نه وشو. زموږ سره دې ځل دا واده شوي وه چې نو د 13 کال په شان به څه کال هم په دې فیسونو کې انکریز نه کېږي. خو مونږ که وګورو نو بله ورځ د سنډیکیټ د یونیورسټۍ یو ډیسیژن راغلی و چې په هغې کې ویلي وو کوم چې په پروسپیکټس کې دوی اډمیشن اناونس کړي نو هغې کې دا ویلی شوي چې فیسونو کې به هېڅ قسمه اضافه نه کېږي. خو بیا د هغې نه 2 ورځې پس د رجسټرار د آفس نه دا اعلامیه جاري کېږي چې د هاسټل په فیس کې به په کانټینجنسي کې 2,000 او په الکټریسټي بل کې به 3,000 روپۍ انکریز کېږي. نو دغه شان دا فیس دا چې کوم 37,000 روپۍ کانټینجنسي چې کوم دغه دا په 13 وختونو کې نه دا په 13 وختونو کې وو. په 13 وختونو کې به په دې کانټینجنسي باندې هم 10% انکریز راتلو. خو څه کال چې کوم دی نو هغې وی چې دوی چې زموږ د بجلۍ اخراجات زیات دي نو د بجلۍ د فیس به هم په هغه فیسونو کې اخیستی کېدو. 8,000 روپۍ به سالانه د هاسټل چې کوم 37,000 روپۍ فیس جوړېدو په هغې کې به 8,000 روپۍ د بجلۍ فیس اخیستې. خو اوس یې وی چې د بجلۍ اخراجات چونکې زیات دي نو 3,000 روپۍ به د بجلۍ په مد کې او 2,000 روپۍ به د کانټینجنسي په مد کې دا به مونږ اضافه وکړو او د دې سره هغه فیس چې کوم دی د هاسټل هغه 41% ته ورسېدو. اوس زه دلته دا یو خبره تاسو ته کوم چې په پېښور کیمپس کې چېرته چې 15 جامعات دي
هلته دوه قسمه پالیسۍ دي. یو چې کوم پروفیشنل یونیورسټیانې دي یا کالج دی خیبر میډیکل کالج او یونیورسټي اف انجینیرینګ اینډ ټیکنالوجي، نو هلته د هاسټل فیس د 14,000 نه تر 16,000 په منځ کې دی. خو له مده مرغه په پېښور یونیورسټۍ فیس چې کوم دی نو هغه 41,000 روپۍ ته ورسېدو. چېرته چې ډېر زیات غریبانان سټوډنټان سبق وایي او دغه د پېښور یونیورسټۍ د هاسټلو او د KMC د هاسټلو چې مونږ کله کمپیریزن وکړو نو هلته میس هم شته، هلته سټډي رومز هم شته، هلته سروسز هم پرووایډ کېږي، هلته کوالټیز هم شته. بلکې زه به داسې ووایم چې د پېښور یونیورسټۍ نه 1000 ګونه د دغه یونیورسټیانو د هاسټلې بهترین دي خو د هغوی فیسونه 14,000 او د پېښور یونیورسټۍ فیس 41,000 ته رسېدلی دی. چېرته دا پېښور یونیورسټۍ چې کوم ده په فیسونو کې تاسو وایئ چې پای کې وخت په وخت باندې اضافه کېږي، ولې کېږي؟ په دې باندې به لږ نور خبر هم کوو. خو ملک حسنین صاحب طرف ته ورځم. ملک صاحب یو خو که موږ نن وکتل نو چې کوم تاسو هم پروټیسټ کړی و د دې بیا وروسته اسلامي جمعیت طلبه والا هم احتجاج وکړو، خو انتظامیه دا خبره کوي چې دا 3,000 روپۍ صرف چې کوم موږ فیسونو کې هېڅ اضافه موږ نه کړې او دا 3,000 روپۍ چې کوم دي نو دا د بجلۍ په قیمتونو کې اضافه شوې ده. هغه هم موږ د پیسکو والا سره موږ خبره کړله او دا پې موږ را کم کړی دی، د هغې نه پس موږ 3,000 روپۍ ادا کړی دی. نو هغې وایي چې فیسونو چې کوم موږ کوم اعلان کړی و نو موږ په هغه خپل اعلان قایم یو چې موږ اړو اضافه نه کړې. د ټولو ناول خو د ستاسو او ستاسو د ټیم ارشاد بھائی ډیره مننه کوو چې موږ هم دلته د خبرو کولو موقع راکړه. تاسو ته به معلومه وي چې د کرونا وایرس له وجې دلته ډیر زیات سټوډنټان سفر شوي دي. که هغه موږ وګورو دا پښتونخوا صوبه د ډیر وخت نه ځپلې شوې ده د سیلابونو په شکل کې، د زلزلو په شکل کې. اوس په تیره پې دا کرونا وایرس راغلل. په دغه لړ کې مونږ بلا احتجاجونه کړي، نورو تنظیمونو هم کړي. په ما په خپله چې کوم احتجاجونه شوي په هغې د هغې په نتیجه کې زمونږ اډمنسټریشن سره ناسته شوې وه. په دغې ناستې په بنیاد باندې اډمنسټریشن یعنی د پېښور پوهنتون پرو وایس چانسلر ډاکټر عبید صاحب موږ سره دلته یو کمیټمنټ وکړو چې زه به دلته یو کمیټي جوړوم د پیسونو دپاره. هغه پیسونه هغه کمیټي به فیصله کوي چې پېښور پوهنتون کې زده کوونکو ته پیسونه ماف کړو. ځکه ما تاسو ته مخکې وي چې دا صوبه ډېره ځپلې شوې ده. بار بار به مونږ خو په دغې کیسز کې روان وو چې دا خبره وکړو ځکه چې د سټوډنټان ډیر زیات سفر شوي نو مختلف قسمه رجسټرار سره وایس چانسلر سره بیا زموږ پرمننټ وایس چانسلر صاحب راغی. هغه هم وی چې زه به اولني سنډیکیټ کې دا کیس وړاندې کوم او زه به دا ټوله خبره ستاسو د زده کوونکو چې راکم مطالبات دي دا به وړاندې کوم. مونږ چې 13 ورځ کم احتجاج وکړو نو مونږ خو په تیر کیسز کې روان وو چې دا پیسونه مونږ ته ماف کړي ځکه مونږ سفر شوي یو د کرونا وایرس کبله. خو دلته یو بله د فیصله راغله د وایس چانسلر صاحب او د رجسټرار صاحب لخوا چې دلته مونږ د هاسټل په پیسونو کې 15,000 روپۍ اضافه کوو. مونږ چې دا اضافه وکتله نو دا د بجلی په مد کې وه او د مرمت یعنی د کنټنجنسي په مد کې راغلی وه. مونږ ورسره دا خبره وکړه چې احتجاج هم وکړو. انتظامي وي چې تاسو مونږ سره ډایلاګس ته کینې او ستاسو چې کوم مطالبات دي دا به مونږ زر تر زره حل کړو. چې کېناستو دوی د یونیورسټۍ انتظامي دا خبره وکړه چې وایس چانسلر صاحب وایي چې زه به بذات خود د زده کوونکو سره کینم، د دوی چې کوم مطالبات دي دا به زه ورم، جایز مطالبات وي دا به زه فوراً حل کوم. سهار چې مونږ وایس چانسلر سره ملاقات وکړو، وایس چانسلر صاحب سره مونږ کېناستو، مونږ ورسره په دې باندې ډېره ډیټیل کې خبره وکړه. وایس چانسلر صاحب مونږ ته دا خبره وکړه چې دلته ډېر زیات مشکلات دي، یونیورسټي چې کوم دا مالي بحران سره مخامخ ده. د زده کوونکو دپاره دلته مونږ ته پته لګي چې مونږ څه فیسیلیټیز نه ورکوو. مونږ دلته غواړو چې میسونه وچلو خو مونږ سره پیسې نشته ځکه چې مونږ بحران سره مخامخ یو. ما ورسره ډېره په ډیټیل کې په دې باندې خبره وکړه. که تاسو غواړئ نو تاسو د حکومت نه ځان له پیسې وغواړئ. دلته بار بار په سټوډنټانو باندې تاسو بوج راچوئ، سټوډنټان دلته سبق نه متاثره کیږي ځکه زیاتره خلک داسې وي چې هغه دلته پس پارټ ټایم کې ځان له جاب کوي.
نو هغې خلکو باندې هم ډېر زیات مشکلات راځي ورته په پیس جمع کولو کې. نو مونږ وایس چانسلر صاحب ووایي چې زه به سنډیکیټ کې دا خبر وړاندې کړم او بیا چې ستاسو دا کومه مسله را دا به زه زر تر زره حل کړم. خو که تاسو وګورئ نو دا ډېر وخت نه پېښور یونیورسټۍ کې ډېر ظلم روان دی. هر کال د سنډیکیټ په فیصله کې 10% پیس په اضافه کیږي. بله دې خوا وایس چانسلر د سنډیکیټ نه بالاتر فیصلې کوي. تیر 2-3 کالونه چې کوم تاسو څنګه وی چې 2018 کې تاسو احتجاج وکړو جی دا غیر وجنه اضافه ونه شو په 2019 کې چې کوم دین هغه د کورونا لوجنه پای کې هم اضافه ونه شو. نو که فرض کا یونیورسيټي په خساره کې دا طالب علمانو فیسونه چې کوم دي هغه په ځای باندې ولالي پای کې اضافه نه کیږي. نو که په دغه سټل فیس کې هغه یو 3 یا 15000 روپۍ اضافه کوي نو طالب علمانو دغه منل نه دي په کار. لکه مطلب چې یونیورسيټي طرف ته وایي چې را مونږ هغه 10% اضافه چې دا غینه ډیر څه جوړیږي چې که 15000 روپۍ نه غینه بیا 30000 روپۍ جوړیږي چې فیس د سیمستر دغه وي او په هر طالب علم مرضی دا شانی پاستلو کې کله غونتی طالب علمانو سره گزاره نشي کولای. په 2018 کې تاسو کو ګورئ نو اضافه په پیسونو کې ونه شو. خو په 2019 کې 10% په ځای دلته 30-40% اضافه شو. بالکل دلته یو په ډبل باندې پیسونه سیوا کړل او دا یوازې د هاسټل په پیسونو کې اضافه نه کیږي. دا په مختلف دا په سیمستر په فیس کې کیږي د ډیګری په فیس کې کیږي د ویریفیکیشن په فیس کې کیږي. په څومره چې د کوونکو سره تړلې میسلینیس چارجز ورته مونږ وایو څومره دي نو هغې څه کې دا اضافه کیږي. بار بار که مونږ وګورو مونږ دا خبره کوو چې تاسو په سټوډنټانو باندې بوج راچوئ. آیا تاسو پېښور یونیورسټۍ کې زده کوونکو له دا فیسیلیټیز ورکوئ؟ په یو کیمپس کې 3 پالیسۍ چلیږي. دلته د انجینیرینګ یونیورسټۍ پیس چې کم دی د 20 نه د 25000 پورې دی. د هیبر میډیکل کالج پیس چې کم دی دا د 14000 نه د 16000 پورې دی. د پېښور یونیورسټۍ پیس چې کم دی دا را اوس 38000 اوس 41-42,000 بالکل دا هاسټل چې څومره پیسونه دي. نو آیا په یو کیمپس کې 3 پالیسۍ چلیږي؟ په دې باندې سوچ پکار دی. پېښور یونیورسټي زده کوونکي چې کم دي دا دلته ایلیټ کلاس زده کوونکي سبق نه وایي. دا د مختلف غریبو کورنو سره تعلق ساتي. دا ډېر په مشکلاتو باندې مور او پلار دلته رالیږلي دي دلته پې د خپل تعلیم پوره کوي. نو آیا که د دې یونیورسټۍ دا پالیسي وي چې د دې نه مونږ ایم ساینسز جوړو دلته به غریب ماشومان غریب زده کوونکي سبق نه راځي بیا خو یو ځان له خبره ده څه پرایویټ یونیورسټي نه را او نه دا څه که مونږ وګورو دلته ټرانسپورټ سهولت تر د نن ورځې پورې نشته. دلته مونږ که وګورو دلته میسونه نشته په هاسټل کې. په دغه هاسټلو کې خو میسونه شته د ټرانسپورټ سهولت شته سټډي روم ورته اینی ټایم اویلیبل وي. دلته خو سټډي روم هم همدوی په 11 بجې باندې بند کړي وي ولې دلته زمونږ خرچه کیږي اے سی لګېدلي وي. نو مختلف قسمه مسلې سټوډنټان دلته پیش کوي. زده کوونکي متاثره کیږي او انتظامیه دغلته بېبس ولاړه وي چې مونږ سره پیسې نشته. نو دا خو زمونږ مسله نه را دا خو وایس چانسلر د ځان سره ځان کې دومره اهلیت پیدا کړي چې د حکومت نه ځان له فنډ راوړي او یونیورسټي په مخ پر وړاندې بوځي. صحیح ده. ګرانو کتونکو د طالب علمان سره به خبرې اترې زموږ پروګرام کې اخلو وړه شاندمه او واپس راځو موږ سره اوسئ. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو سره کلی وایو د پېښور یونیورسټۍ کې د فیسونو اضافې په اړه باندې زموږ پروګرام کې خبرې روان دي. عماد یو خو چې تاسو کوم نن احتجاج وکړو نو د انتظامیې سره تاسو خبرې وشوې که نه هغې څه یقینداني وکړه چې دغه فیسونو کې به اضافه واپس اخلي که نه. بل موږ که وګورو نو تاسو مختلف وختونو کې طالب علمان چې کوم دي نو بار بار دا کوي چې یاره د پېښور یونیورسټۍ فیسونه چې کوم دي نو هغه د نورو یونیورسټیانو سره د هغې فیسونه سیوا دي. دغه شانې د هاسټل فیسونه چې کوم دي نو هغه د نورو هاسټلونه سیوا دي. ستاسو په خیال سره وجوهات څه کېدای شو دا څومره سیوا دي؟ مونږ چې نن کوم احتجاجي مظاهره وکړو زه تاسو استادو په علم کې دا خبر راولم چې دا د اسلامي جمعیت طلبه په پېښور یونیورسټۍ کې د فیسونو حوالې سره یا د طلبو د نورو مسایلو حوالې سره اولنی احتجاج نه و. دا وخت په وخت باندې شوي دي او چې کله هم مسایل راغلي دي ستونزې مخې ته راغلي دي دا احتجاجونه شوي دي او دا انتظامیه زموږ سره ناسته ده دوی موږ ته دا یقین دهانیانې راکړي دي او چې کله موږ درنو طرف ته تللي یو نو په دې کې بیا ډسټرکټ ایډمنسټریشن انوالو شوی دی په دې کې ایچ او ډي انوالو شوي ده هغوی موږ ته دا یقین دهانیانې راکړي دي. خو موږ دا خبره کوو چې د دوی دا یقین دهانیانې چې کوم دي که دا محض د دروغو وعدې ثابتې شوي دي. که فرض که دا یقین دهانیانې وی نو نن چې کوم مشکلات موږ ته مخې ته راغلي دي دا
مشکلات بنو. انتظامیه مونږ ته نن بیا د دې خبرې یقین دهاني راکړه چې مونږ به سبا کینو، سبا به میټینګ وکړو او ستاسو چې دا کمې مطالبې دي نو په دې باندې به مونږ ډسکشن وکړو او دا به انشاءالله مونږ ومنو. نو د دې خبرې نه زمونږ هېڅ قسمه دغه نشته چې دا زمونږ چې کم مطالبات دي نو دا به انتظامیه، ځکه چې دا به هم دغه تیرو په شان به دا یو ډیلینګ ټیکټکس بوکي او بیا به خبره هغې طرف ته لاړ شي، ډیلی به شي. خو زه تاسو په علم کې دا خبر راولم چې شپږ میاشتې مخکې چې کله طارق بنوري صاحب د ایچ ای سی چیرمین و نو په گورنر سیکریټریټ پیښور کې یو میټینګ شوی و د گورنر خیبر پښتونخوا سره او په هغې کې چیرمین صاحب دا خبره ایډمټ کړې وه چې په دې ټایم کې پیښور یونیورسټي چې کوم دا نو دا په ټول پاکستان کې ګرانه یونیورسټي ده. دا په گورنر سیکریټریټ کې چې کوم میټینګ شوی دا په هغې کې چیرمین صاحب په خپله باندې ایډمټ کړې وه. او زمونږ چې کله د 18 امینډمنټ نه مخکې د فاینانس پلانینګ کمیشن د تحت به یونیورسټیانو ته کم فنډ ریلیز کېدو نو هغه به یو ټیچنګ سټاف او ون هاف نان ټیچنګ سټاف په هغه چې کوم هغوی هغه قانون په هغې باندې. خو بیا د هغې وخت نه چې کوم دی نو په دې کې سیاسي برتیانې وشوې او په دې کې نور داسې دغه وشو انتظامي دغه مسایل راغلل چې د هغې د وجې نه یونیورسټیانې د ستونزو او د دغه سره مخ شوې. اوس که مونږ خبر وکړو نو په پاکستان کې چې کم کمپیریزن مونږ وکړو د لیډینګ یونیورسټیانو نو دا چارټ مونږ جوړ کړی دی څه هفتې مخکې او دا ټول فیسونه چې کوم دي د پاکستان د لیډینګ یونیورسټیانو فیسونه دي په کم کې چې د پنجاب یونیورسټي ده، کراچۍ یونیورسټي ده، عبدالولي خان ده، اسلامک انټرنیشنل ده، قائد اعظم او بلوچستان یونیورسټي ده. دې کې تاسو وګورئ د کمپیوټر ساینس د سیمسټر فیس په بلوچستان یونیورسټي کې 11000 روپۍ، په قائد اعظم یونیورسټي کې 37000 روپۍ، په پیښور یونیورسټي کې 38000 روپۍ، په پنجاب یونیورسټي کې 19000 روپۍ، په کراچۍ یونیورسټي کې 37000 روپۍ، په عبدالولي خان یونیورسټي کې 30000 روپۍ او په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې چې کوم دی نو هغه 48000 روپۍ. نو مطلب دا دی چې پیښور یونیورسټي په ټول پاکستان کې په لیډینګ یونیورسټیانو کې دویمه ګرانه یونیورسټي ده. دا چې کوم کمپیریزن چارټ مونږ جوړ کړی دی. مونږ به د ریزنز خبرو کو تاسو وی چې ولې څه وجه ده چې یونیورسټیانې د دې مسایلو ښکار شوي دي. نو دا خبره مونږ د 4-5 کالونه کوو او بار بار مونږ را روان په دې باندې مونږ په گورنر هاوس کې د گورنر صاحب سره 2 میټینګ هم شوي دي، مونږ ایچ ډي ته لیټر هم لیکلی دی، مونږ مظاهرې هم کړي دي، مونږ د ټول پروسس نه راتېر شوي یو او مونږ دوی ته دا خبره کړې ده چې 15 خبرې دي چې هغه په د دې پیښور یونیورسټي کوم چې مادر علمي ده د هغې د کرایسس وجه ده. یو خو دا ده چې په دې یونیورسټي کې بد انتظامي ډېره زیاته ده. د 2012-13 نه پس په دې کې سیاسي برتیانې ډېرې زیاتې شوي دي. کوم چې سرپلس ملازمینو نان ټیچنګ سټاف چې کوم 1200 پکارو هغه 4400 برتې کړی شوی دی، کوم چې په دې یونیورسټۍ باندې بوج راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې د یونیورسټۍ سره کوم کالجونه دي او سکولونه دي، یونیورسټي کالج او یونیورسټي پبلک سکول، جنا کالج، دا په یونیورسټۍ باندې برډن دی، دا په یونیورسټۍ باندې بوج دی. دلته د امپلایز بچي سبق وایي، یونیورسټي سالانه 3 کروڑ روپۍ د دې خساره جمع کوي. صحیح. بله خبره دا ده چې د یونیورسټۍ چې کوم پراپرټیز دي او د سر عبدالرشید ټرست د لاندې چې کوم 14 دکانونه دي په ټاون کې نو هغه په اونې دامونو باندې خرڅ شوي دي. 1500 روپۍ د هغې نن هم کرایه ده، حالان کې مخکې چې هغه دکانونه چا ورکړي تېر ورځ کې چې کم دی هغې باندې 24 لک روپۍ هغه دغه شی بالکل ټایم راسره کم دی. ملک صاحب یونیورسټیانو کې فیسونو کې اضافه کی بیا خاص کر پیښور یونیورسټي خبره کوم کو تاسو خبر وکړه بار بار په دغه ذکر کوو چې دغه سندیکیټ چې کوم هغه 10% هر کال هغه دغه چې دا کې به اضافه کی د پیښور یونیورسټي خساره د هغه د کمول لپاره بداله کوي. نو تاسو په خیال سره که فرض د فیسونو کې اضافه نه کوي بیا د خسارې د کمول لپاره د پیښور یونیورسټي سره بیا کمی ذرایع دي چې هغه استعمال کوي د خساره هم کم شي او په طالب علمانو بوج هم رانه شي. صحیح. ډیره مننه. په دې باندې مونږ مخکې ډیره خبرې کړي دي، احتجاجونه پې شوي دي چې آیا دا د خل نه دی چې دوی په زده کوونکو باندې بار بار دا بوج راچوي. دلته پیښور یونیورسټۍ ډیره پراپرټي را په مختلف ځایونو کې دکانونه لري او که مونږ وګورو هغه دلته انتظامیې خپلو خلکو له ورکړي دي، هغه ډېر د بد انتظامي ښکار دي. ځکه چې دلته په پیښور یونیورسټۍ کې که مونږ وګورو دلته مارکیټونه دي نو هغه یو دکان چې کم دی په تیر د 10-20 کالو نه را روان دی په 500 روپۍ په 1000 روپۍ یو کس سره دی. خو چې دویم چا بیا بل کس له ورکړی دی نو هغه د هغې دکان 50,000 شپېته تر د 1 لک روپو پورې هغه چارجز د هغه دکاندار نه اخلي. نو دا دلته کو ګورو دا پالیسي اوس چینج کول پکار دي. دا پکار ده، دا بار بار نه مونږ دا چغې وایو چې خو چې دا دکانونه چې کم دي دا د پروفیسرانو نه دي چې دا دلته یو پروفیسر نیولې د هغه یو ډیلینګ شروع کړی دی چې یو دکان ونیسي په 15,000 روپۍ باندې مخکې لی ورکړي په 50,000 او په 60,000 باندې. آیا د دې بل د دې نه علاوه د پیښور یونیورسټۍ د 13-4-5 کالو نه دلته اډیټ
ریپورټ ولې نه پیش کیږي د دې خلکو دلته خلک په کرپشن کې ملوث دي یو سړی خبره به دې باندې نه کوي او زور دلته زده کوونکو له راځي نو پکار ده مونږ بار بار دلته د دې ځای نه مونږ دا خبره کړې را د تیرو څلورو کالو د پېښور یونیورسټي اډټ پکار دی چې وشي بل دوی د حکومت سره ځان له د دې دپاره یو لار راوباسي چې آیا یونیورسټي مالي بحران سره مخ ته زموږ به مخ پړوان دي یونیورسټي څنګه بوځو د دې به څه طریقه کار وي د 13 ترمیم د لاندې تعلیم ځان له یو صوبایي سبجیکټ دی خو دوی دلته بیا هم د وفاق په تمه ناست دي دوی ځان له صوبې سره یو ځان له یو خپل انډرسټینډینګ برابر کړي چې دلته ایچ سی باندې حکومت وګورو کټونه ولګېدل خو پکار دي چې دوی دلته ځان له دلته اوسه پورې ایچ سی نه رابحال په پنجاب کې بحال ده په بلوچستان کې بحال ده په سند کې بحال ده یا پښتونخوا کې ولې نه رابحال دا ټولې دلته کوګورو دا حسارې وجې جوړې شوي دي چې دلته دوی یو ریپرزنټیټیو نه وي چې هغه بیا کینی ځان له یو خبره اترې وکړي نو دلته زور چاله راشي زده کوونکو له راشي موږ به په دې بیا هم خبره کوو د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سوري د لاندې موږ مخکې ټیک شو بل طالب علمان چې کوم دي نو که یو طرف ته پښتون سټوډنټ فیډریشن خبره کوي اسلامي جمعیت طلبه کوي انصاف سټوډنټ فیډریشن کوي نو که پکار چې دا ټول طالب علمان په یو پلیټ فارم راجمع شي نو د هغې هغه اواز به لږ مؤثر نه وي ډېر بالکل سور وزړوان دی هم زما ته سره په دې باندې خبرې شوې وه یو انټرویو کې چې مونږ په دې باندې میټینګز روان دي انشاءالله د متحده طلبه محاذ د لاندې دا ځکه دا د یو تنظیم مسله نه را د یو سټوډنټ مسله نه بلکې د پېښور پوهنتون د ټولو زده کوونکو مسله صحیح ډېر مننه ملک حسنین صاحب عماد نظامي صاحب ګران کتونکو همدغه د نن پروګرام چې طالب علمانو د دغه یونیورسټي په اړه باندې خبرې اترې وکړې دغه چې کوم په یونیورسټي کې د یونیورسټي کوم جایدادونه دي هغه په ډېر لږو پیسو باندې اخیستلی شوي دي بیا وایي چې مخکې نورو خلکو ته ورکړی شوي دي او په هغې ډېرې پیسې ادا کېږي نو دغه طرف ته انتظامیې له توجه ورکول پکار دي او دغه که په دې وخت په وخت باندې په طالب علمانو باندې بوج اچول غواړي نو د هغې نه ښه ده چې دا خپل پراپرټیز په صحیح طریقه استعمال کړی شي او دغه طالب علمانو باندې هم بوج دغه نه کړی شي او دغه چې کوم د خسارې د یونیورسټي خبره کېږي هغه هم ختمه شي همدې سره پروګرام ټیم سر ته رسي اجازه غواړو الله پامان